چرته هم د بچي سره پرې کې به ګزاره نه کوي. ګورې کله چې ورته تا رشا وښول دا رشا چې کوم دی نو دا د تمامو ابرارو او نیکو یوه جرړه ده. ګورې که چرته ستا بچي دروغو باندې اخته و اتا ورسره دروغ کې ګزاره کوله، ستا بچی نیکنامي ستا نشي کولی، ستا بچی به همیشه ستا بدنامي کوي، ستا بچی نیک او صالح چې کوم دی نو نشي جوړېدی، دی به همیشه لپاره چې کوم دی اعلی تعلیم نشي حاصلولی، دی د قرآن سبق نشي حاصلولی، دی د مدرسې طالبي نشي کولی، دی په دنیا کې چاته خیر نشي ورسولی. نمبر 1 کار به دا چې ته عزم وکړې چې د خپل کشر او بچي ته چې کوم دی نو رشا ور وښې. اوس رشا چې کوم دی را د تمام تربیت چې کوم دی نو هغه جرړه ده. تا د بچي نه تپوس وکړه بچی سهار مونځ له تلی وی او که نه وی تلی. اوس دروغو کې ته د بچي سره ګزاره چرته هم نه کوې او دی پوه شي چې را پلار په درو هر څه کې را سره ګزاره کوي، دروغ کې را سره ګزاره نه کوي، نو دی چا هلته بیا تا ته دروغ نشي ویلی. خامخا به دی پاسې او ځان به جومات ته وررسوي. که پلار رانه تپوس وکړي نو دی رشا او دی جومات ته راښ کوده او که را نښ کوده. دی سهار روان شه سکول ته ځي، اوس دی په لاره باندې پټېدی نشي، ځکه دې بچي ته پته ده چې پلار نه زه پیسې راوالم په هغې کې ګزاره کوي، زه سودا راوړم په هغې کې ځان له پیسې والم ګزاره کوي، دی زما سره په هر څه کې ګزاره کوي. خو که سبا ورځې خبر شو دروغ کې را سره قطعا ګزاره نه کوي نو دا بچی چېرته د سکول نه پټېدی بیا شي. ځکه راته پته ده چې یاره زه که پټ شم نو بیا خو پلار تپوس کوي او پلار تحقیق کوي او دروغ کې زما سره ګزاره نه شي کولی. بیا د ماسپخیل مدرسې ته ماشوم روان دی، ډېر ماشومان داسې پلار ته وبانه وکړي یا استاد ته وبانه وکړي، خو که دا ماشوم په دې باندې پوهي که چېرته هم پلار خبر شو یا نیکه خبر شو مشر خبر شو دروغ کې زما سره قطعا چې کوم دی نو ګزاره نه کوي. اوس دی چېرته هم مدرسه نشي قضا کولی. که چېرته کې دی بهر د چا سره جګړه کوي نو پلار ته بهانه نشم کولی چې یاره دې پلاني ماشوم ما ته کنزل کړی ځکه جګړه مې ورسره وکړه. ځکه پلار بیا تحقیق کوي او هر خبره کې پلار ګزاره کوي، دروغ کې را سره قطعا ګزاره نه کوي. دی یو با اخلاقه انسان جوړ شو او که جوړ نه شو، ځکه که بل د کنزل وکړي دی بیا چېرته هم جګړه نه کوي. ورې ځکه راته پته ده چې دروغ کې پلار زما سره قطعا ګزاره نه کوي. دا ماشوم دی بازار ته ورولېږه سودا له او سودا د ارزانه واغسته، ده ته پته وه چې پرون پلار د ټماټرو کیلو هغه په 1.5 روپۍ راوړی نن ارزان شوي 20 روپۍ، خو دی هغه 20 روپۍ بیا پلار له را رسوي. ځکه ده ته پته ده که پلار چېرته ښکته راپیو شو دکاندار نه یې تپوس وکړه او زما دروغ ورته ښکاره شو، پلار په دروغ کې قطعا زما سره چې کوم دی ګزاره نه کوي. دی هلته کې صحیح امانتدار شو که نه شو نو د ټولو نه اولنی بنیادي څیز چې کوم دی د خپلو بچو ته رشا خول او پرې کې قطعا ورسره ګزاره نه کول. کله چې یو پلار په ځان باندې لازم کړه چې زه به د بچي سره ګزاره هر څه کې کومه، خو دې خبره کې ورسره نه کوم انشاءالله دوه مخکې بیا بیانو. بیا به ته خپل بچي په زندګۍ کې برکتونه وینې، بیا به د خپل بچي نیکنامي دنیا کې ته وینې، انشاءالله آخرت کې چې کوم دی نو نیکنامي به وینې. بیا د رب کائنات د دغه ماشوم سره د الله تعاون او امداد چې کوم دی نو دا به ته وینې چې د الله امدادونه د ماشوم له څنګه رارسي. د دنیا په مخ باندې چې کوم دی د دنیا په مخ باندې لولو واقعات موجود دي. کومو خلکو چې ځان د دروغو نه ساتلی دی، والدینو تربیت ورکړی دی، خپل بچی په رشاو باندې چې کوم دی نو عادت کړی دی، د رب کائنات انعامات بیا په ډېرو سختو کې چې کوم دی هغه ته خدای پاک را رسولي. تاسو وګورئ عمر رضی الله تعالی عنه دی، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی، د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت دی. یو عیسائی بادشاه دی او هغه عیسائی بادشاه به مسلمان ته ډېر زیات تکلیف وررسو. مسلمانان د هغه عیسائی بادشاه نه په اور کې ولاړو. یو پیرا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کسان ورولېږل او ډېر زیات لویه فتحه مخې له راله. هغه فتحه دا وه چې د هغه عیسائی بادشاه فوج لاسه کې هغه عیسائی بادشاه په خپله باندې ګرفتاره شو. مسلمانان ډېر زیات خوشحاله دي، صحابه هم ډېر زیات خوشحاله دي چې نن زمونږ لوی دشمن ګرفتاره شو او موږ ته پته ده چې د عیسائی بادشاه د مسلمان خلاف څومره لوی حربي استعمال کړي دي، د عیسائی بادشاه مسلمان ته څومره تکالیف وررسولي. عمر فاروق رضی الله تعالی مخې له چې موږ د عیسائی بادشاه بوته د عمر رضی الله تعالی عنه واحد کار به د دې عیسائی بادشاه نه سر وهلي. واقع دی چې عمر رضی الله تعالی عنه له بوتلی شو، هلکه څوک یې ګرفتاره کړی، څوک یې راوسته، دا پلانی عیسائی بادشاه دی. اوهو دا خو د مسلمان دشمن دی، د خو مسلمان ته ډېر زیات تکالیف وررسولی دي، د ده نه خو قدم په قدم باندې مسلمان تنګ دی، د ژوند خو نور دلته کې هغه مشکل دی، خو د ده نه سر وهم. عمر رضی الله تعالی جلاد ته وایي جلاده
تور رواله تیره توره د ده نه سر چې کوم دی نو قلم که ختمې که ځکه دا یو عیسایي بادشاه دی همیشه مسلمان ته تکلیف ورسولی مسلمان ته همیشه لپاره اور کې ولاړ دی عیسایي بادشاه بیا هم بادشاه او د بادشاه ذهن ډېر زیات تیز یې ګورې دی چې د ده لاندې رعایه ماتحت خلک یي هغه کنټرول کړي الله دله تیز مازغه ورکړي عیسایي دی بادشاه دی ډېر زیات تیز مازغه یي دته پته را چې عمر رضی الله تعالی عنه دروغ نه وایي دته پته را چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره چې کم ملګري د پیغمبر علیه السلام صحابه دي دا چرته دروغ نه وایي ځکه چې مسلمان نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلی شو د الله رسوله مسلمان چې کوم دی پلانې کیدی شي قاتل کیدی شي ډاکو کیدی شي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو جواب ورکړي او اخر کې تاسو مسلمان دروغجن کیدی شي پیغمبر علیہ السلام فرمایل نه ځکه دروغ یو داسې دی چې یوازې مسلمان نه غیر مسلم هم تکرکه کوي ګورې تاسو اول سپاره کې ور خپل علماو نه درس اورېدلی منافقین دا منافقین به اکثر یهودو کې وګورې یهود هغه دي چې الله مني ګورې خو پیغمبر موسی علیه السلام مني د موسی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر نه مني جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مني خو کله چې به بطور منافقت رالل نبی علیہ السلام او صحابو له به دوکه ورکوله هلته د قرآن آیت څنګه دی چې راولل مسلمان ته وی چې موږ هم ایمان راوړی دی آمنا بالله وبالیوم الاخر موږ په الله او په آخرت باندې ایمان راوړی دی وس دغه ځای کې منافق به دا نه وی چې موږ په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی ځکه دا خو به پټ کافرو دوکه چې به یې ورکوله وی موږ په الله او په آخرت باندې ایمان راوړی دغه ځای مفسرین لیکي چې دیو په الله او په آخرت خو د مخکې نه ایمانو دیو ځان د دروغو نه ساته که موږ دوکه مسلمان له ورکو او موږ وایو چې موږ په محمد رسول الله ایمان راوړی بیا خو دروغ دی پته ولګېده منافق هم د دروغو نه کرکه کړې ده نو عمر رضی الله تعالی عنه له کس راغی عمر رضی الله تعالی عنه جلات ته وایي جلات سر دې وهه هغه عیسایي بادشاه وایي امیر المؤمنین یو خاص درته کومه لږ ته مهلت راکه وی څه مهلت دی وی تږی م ډېر زیات ماله اوبه راکه او د تندې په حالت کې چې کوم دی د دنیا نه رخصتېږم یو پیاله اوبه به وڅښم زما حلق ډېر زیات وچ شوی ځکه ستا ملګرو نیولی یم او یره راباندې تېره شوې ده زه چې کله اوبه وڅښم د هغې نه وروسته به زما سر چې کوم دی نو جلات ته ووایي بیا ووایي عمر رضی الله تعالی ورته اوبه وله راوړئ اوبه یې پیاله کې راوړې هغه عیسایي بادشاه خولې ته اوبه ور نږدې کړې بیا یې دې خوا کړې عمر رضی الله تعالی ورته وایي عیسایي بادشاه اوبه دې ولې ونسکې وڅښه ورته امیر المؤمنین یره ده راته وی څه یره ده وی شاید زه پر دې پیاله باندې خوله کېږدم او بس کم او ستا جلا زما سر چې کوم دی نه وایي عمر رضی الله تعالی ورته وایي قطعا به داسې نه کېږي ورته وایي تر څو پورې به قطعا نه کېږي عمر رضی الله تعالی ورته وایي تر څو پورې چې تا دا اوبه نه ایسکلي ستا حلق نه لون شوی دا اوبه ستا خېټې ته نه رسېدلي تر هغه وخته پورې زه ضمانت در کوم چې زما جلات په ستا نه سر نه وایي عیسایي بادشاه هوښیار و پیالې راوسته اوبه یې ښکته واړولې اوبه چې کله واړولې عمر رضی الله تعالی ورته اوبه دې ولې واړولې ورته ستا نه خو مې یو خبره ایسته تا خو ما ته دا خبره وکړه چې زه ضمانت در کوم تر څو پورې چې دا اوبه ستا خېټې ته نه ایتلي ستا حلق چې کوم دی نو نه لون شوی تر هغه وخته پورې زما تاله ضمانت درکړه چې زما جلات په ستا نه سر نه وایي ما ته پته ده ته یو مسلمان یې ما ته پته ده محمد رسول الله صحابي ما ته پته ده مسلمانانو یو خلیفه او حکمران د نبی علیه الصلاة والسلام خلیفه ته قطعا دروغ نه وی تا زما سره لوس کړی زما خېټې ته اوبه نه دي تلي زما حلق چې کوم دی نو نه دی لون شوی تر هغه وخته پورې ته ما وجلی نه شې ما ته پته ده چې زما د سر چې کوم دی نو عمل ما ته منظور شو عمر رضی الله تعالی ورته بلکل زما د خولې نه یو خبره وتې ده چې تر څو پورې اوبه ستا خېټې نه ایتلي ستا حلق یې نه لون کړی تر هغه وخته پورې زما جلات تا نه وجني تا اوبه واړولې اوبه واړولې تا ستا حلق یې لون نه کړه ستا خېټې ته لا نړې بلکل زه مسلمان یم زه خپله خبره باندې قایم یم زه به قطعا چې کوم دی د خپلې خبرې خلاف ورزي ونه کړم بلکل زما د طرف ازاري مسلمانان خفه دي چې دا خو موږ یو لوی مجرم نیولی و دا خو موږ یو خپل لوی دشمن نیولی و دا خو هغه سړی دی چې مسلمان ته قدم په قدم باندې تنګ دی دا خو ډېر غلط کار شو امیر المؤمنین دی پرېښوده د ده نه سر لر نه که موږ د هغه ورځې په انتظار چې له ده نه به سر لر کوي د ده سر به یو طرف ته وي د ده تنه به بل طرف ته وي موږ دا ورځ لیدل غوښتل موږ خو خوشحاله یو امیر المؤمنین
عمر فاروق رضی الله تعالی صحابه ته خپه کېږئ ما ځکه مه خپه کېږئ ما ورسره په خپلو ریشاو باندې زه ورسره قایم شم انشاءالله ریشا به رنګ راوړي ځکه کم یو انسان چې په ځان باندې لازم کړه چې زه به همیشه لپاره ریشا ویمه زه به دروغ قطعا نه یمه د الله امداد هغه طرف ته رارسي کله چې عیسایي باچا هغه رها کو زه زما د طرفه رهایي ځکه چې ما کومه خبره کړې وه هغه خبره کې ځان قطعا نه دروغجن کوم تا پرېښودی شم خو د هغې خبرې خلاف ورزي نشم کولی هغه عیسایي بادشاه متاثره شو ورته وایي امیر المؤمنین واقعي د مسلمانۍ حق تا چې کوم دی نو ادا کو اوس چې کوم دی نو زه واپس نه ځم ما ته کلمه وایي زه مسلمانېږم عمر رضی الله تعالی عنه عیسایي بادشاه ته وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کم صحابه چې خفو سجده باندې پرېوتل ربه من خو ډېر زیات خپو چې زمونږ دشمن رها شو موږ ته را پته نه وه چې د عمر رضی الله تعالی عنه د ریشاو نه به دغه دشمن متاثره کېږي که مړ وی مړ به ختم به دا خو یو عیسایي تکړه بادشاه دی دی خو زمونږ ملګری شو دا خو زمونږ دفاع شوه دا خو زمونږ ملاتړ شو بیا هغه کس عیسایي بادشاه چې عمر رضی الله تعالی عنه سره اکثر جهادونو کې مشورې کولې دا ریشاو رنګ راوړ نو ما اول برې خپل بچي ته ریشا وښې او دې کې به قطعا د دې بچي سره ګزاره نه کوې هر څه کې ګزاره کوه دې کې ورسره قطعا چې کوم دی نو ګزاره مه کوه بیا وګوره په مخ د ځمکې باندې ستا د دې بچي کوم دی الله څومره امداد کوي په هر یو ځای باندې الله امداد کوي چرته هم برې نن خلي ګورې همیشه لپاره به الله دې ته په مشکلاتو کې چې کوم دی نو لارې راوباسي تجربه وکوي عمر رضی الله تعالی عنه پس لږ غونته کې د خپل امت اکابر هم لږ وینئ د خپل امت بزرګان هم لږ وینئ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دی نوم تاسو اورېدلی دی پلار یې وفات دی غریب یتیم بچی دی مور ته وایي مور زما د علم سره شوق دی مور ته به زما د علم خرچه برداشت کړي چې زه لاړ شم او بغداد کې مدرسې کې داخله والم هغه دور کې به بغداد کې مدرسې علما بالته مور ورته یې بچیه ستا به شوقي زه به تا د علم نه منې کوم بلکل زه به په هر څه طریقې سره چې کوم دی خرچه پیدا کوم بچیه تا به لېږمه مور کله به ملیږي بچیه لږ صبر وکړه مخکې دور کې به قافلې تیارې شي مثال به طور باندې د دې ځای نه باجوړ کې به چا کارو یو کس به نه ته هلکه څومره کسان جمع شي د لس شلو پنځه پچاستو کسانو کار به جمع شو نو بیا به په قافلې په شکل کې روان شي یو دوه خو نشو تللی ځکه ګاډې خو نه خشکې لارې به وي دا لارې به بیا قافلې په شکل کې توی کړې ورته وایي بچیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله ته وایي مور ورته وایي بچیه چې کله قافله تیاره شوه او بغداد کې د ګڼو کسانو کارونه پیښ شول بیا به زه تا د قافلې سره کوم ته به روان شي ورته وایي صحیح ده بغداد ته قافله روانه شوه شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله ماشوم بچی دی یتیم مور یې رخصتی مور ورته نصیحت چې کوم دی نو کوي ورته وایي بچیا داسې کار به وکړې چې تا له ما کومه خرچه جیب کې درکړې دا په لار باندې کې خو کله کله دا خو لرې علاقه ده په تا باندې به سختي راځي څه پیسې راواغستې او دې ملا کې په دې کپړه د پاسه پیسې کېښودې او بله کپړه یې پرې د پاسه کېښوده د هغې نه چاپېره ګینده وواله چې دا به دننه ګینده پرتي بیا چې کله هم په تا باندې سختي راله او مشکلات رالل د دې له پاسه کپړې نه به ګینده لرکې دا پیسې به راوالې ځکه طالب علمي ده ته به مدرسه کې تا باندې به سختۍ راځي خو چې کله یې رخصتې ورته یې بچیا یو د کونډې مور نصیحت یې واوره او دغه نصیحت باندې همیشه عمل کوه بچیا ته خو لاړې مسافر شوې زمانه زه یو کونډه زنانه یم دلته به زندګي به سر کوم ما ته به رایادېږې ته خو بچې د کونډې مور یو نصیحت واوره دروغ به چېرته هم نه وې سختي چې روان هر څومره راله دروغ به نه یې ګورې که چېرته دروغ دی وې دروغ دې له سختۍ نه نه وباسي او رښتیا به در له لارې چې کوم دی نو راوباسي ورته مور بالکل صحیح ده شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله روان دی قافلې سره روان دی او ځای ته لاړل قافلې والا وی شپه ده او شپه تقریبا پخه شوې ده دلته پړاو کوو دلته به قافلې نه اوښانو نه بارونه لر کو سهار به بیا انشاءالله کوچ کو روانېږو به شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله ورسره نور ملګري دي لګیا دي ناستې راسې ودري چې په دې کې ډاکوان راورسېدل ډاکوان یې پاسئ خلک یې په لین باندې ودرول بالکل په لین باندې شئ نمبروار یو کس لټوي بیا بل کس لټوي بیا بل کس لټوي د چا سره جیب کې هم سره او ځینو لرکۍ خو چې یو کس ولټوي دی بل کس ته وایي چې سر سره راواله هغه وایي زما سره هېڅ هم نشته او غریب یم او تش لاس روان یم او لږې په بل باندې بوج یم نو هغه بیا ولټوي نو پیسې ترې راوباسي
شیخ عبدالقادر جیلانی وړو کې ماشوم بچی ډاکوانو ته بچیا تا سیټ ته ودرېږه دغه دا خیال شي د به څوک مشرانی و د سره به څوک نه یو ډاکو لټول شروع کړل بل لټول شروع کړل یو ورته سیټ ته راسې ودرېده د شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله خوا ته ولاړ ماشوم بچی نو یو هلته کې بانې کوي زما سره هېڅ هم نشته او قسمونه خوري او ډاکوانې بیا لوټ کړي مال ترې راوباسي نو دا کم ډاکو چې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله خوا ته ولاړلی نو د ماشوم پرې سر باندې لاس کېښوده وی خندل پورې بچیه ته وایه که نه ستا سره څه شتی که نشتی وی او جشتی وی سري وی ته زما پر املا لاس وه دا مټوقه غونته کښېنې وی دې کې راته مور چې کوم دی نو پیسې ګنډلې دي هلکه ماشومه دا دې څه خبره وکړه ما خو درسره ګپ لګو او بل دا که موږ ته لټولی هم بیا د دې څه پته لګېده چې املا کې دغه ځای کې چې کوم دی کمیس کې راته مور پیسې ګنډلې دي دا خبره دې ولې وکړه ورته وایي چې دا خبره مې ځکه وکړه چې دا پیسې به ختمې شي نورې به راشي هغه به هم ختمې شي نورې به راشي هغه به هم لاړ شي ختمې شي مال د لاس خیری دی ځي راځي خو د کونډې مور خبره زه چرته ځمکې ته نشم غورځولی ما تره مور نصیحت دی زه به دروغ چرته ومنیم ځکه د راتلو په ټیم کې ما ته مور چې بچیار څومره سختي راځي دروغ به نه وی ډاکو په جړا شو ماشوم یې په تندي باندې ښکل که راغی او د ډاکوانو چې کوم مشر هغه ته وی زما دغه نه چې کوم دی ډاکو نه توبه ده زه نن نه پس تاسو ملګری نه یم هلکه ولې ماشوم نه مې عبرت حاصل کو ماشوم د مور نصیحت چې کوم دی نو ځمکې ته نه غورځوي موږ د رب کائنات خبره ځمکې ته وغورځوله چې رب کائنات فرمایي لا تفسدوا فی الارض ځمکه کې به فساد چې کوم دی نو دا نه کوئ ځمکه زموږ د لاسه فاسده ده زموږ نه یو قافله هغه مخکې نشي تللی موږ یې لوټو د غلو ډاکوم وجړل ورته وی چې تا توبه وستا زوم درې ماشوم په لاس باندې توبه وباسم تر دې پورې ډاکوان ټول رالل مال یې ولوټو مشر ته وایي قافله ټوله موږ ولوټله خلک موږ ټول چکړل ورته وایي زه پکې نه یم خپل کار کوئ هغو تپوس وکړ ټولو چې کوم دی د ماشوم په لاس باندې هغه توبه چې کوم دی نو ویسته ماشومه چېرته ځي زه خو ځم بغداد ته مدرسې له موږ هم در سره ځو هغه لوی لوی ډاکوانو توبه وویسته د شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله هغه رشاو چې کوم دی نو رنګ راوړ نو ستا د بچي به انشاءالله رب کائنات امداد کوي خو یو به دا خبره په ځان لازم ونسئ چې زه خپل بچي نیکنامي غواړم زه خپل بچي د وجې نه خپله نیکنامي غواړم زه د دې ماشوم بچي د لاسه خپل جنت ته دخول چې کوم دی نو غواړم نمبر ایک خبره دا چې دروغو کې به قطعا د ماشوم سره ګزاره نه کوئ چې بچي ته پته ولګي چې پلار دی په دروغو کې قطعا زما سره ګزاره نه کوي انشاءالله دغه بچی د الله امدادونه به در سره وي انشاءالله دغه بچی به بیا عمل صالح کوي دی به مونځ کوي ځکه راته پته زما نه تپوس کېږي دی به غلا نه کوي ځکه راته پته چې دروغ کې ګزاره نه کېږي دی به له چا سره بد اخلاقي نه کوي ځکه که دروغ ویم نه بیا پلار ګزاره نه کوي خو نن افسوس دا دی چې هغه کس میلمه ستا کوڅې له راشي او دروازه وټکوي ستا قرضخوار د ټولو نه اول ترې بچي ته یې ورته وایه چې کور کې نشتي نابازي بچي قمقلاني وایي زما پلار وایي چې هغه کور کې نشتي نو چې ماشوم دې د دې ټیم نه په ګڼکپۍ باندې عادت که او بیا مدرسې ته نه ځي چھټي وکړه ما سره واخورې ای قاري صاحب ته بهانه وکړي دروغ ته موږ بهانه وایو هغه نوم هم د دروغ موږ بدل که سکول ته نه ځي زه خیر ده سبا ورځې او بهانه وکړي ماشوم له موږ د دروغو ټریننګ ورکوو نبي علیه الصلاة والسلام ته ورکې یو زنانه ده او هغه زنانه یو ماشوم په ځان پسې راغوښتل چې را ماشوم زما خواله راشي ورته یې راشه څه به درکم نبي علیه الصلاة والسلام یې سري هغه زنانه ورته یې د الله رسول یو کجور را سره ده دا ورله ورکوم وی ټیک ته خو ما که ماشوم ته د دروغ ویلو ستا عملنامه کې بدترین دروغ لیکلی کېږي امام بخاري رحم الله یو روایت را نقل کړی یو روایت د دنیا د اطرافو د خلکو نه راغونډ کړی یو ځای ته ورغی چا ورته امیر المؤمنین چا ورته امام بخاری رحمت الله علیه امیر المؤمنین فی الحدیث چا ورته پلانی ځای کې یو کس ته او یو روایت ورسره د نبی علیه الصلاة والسلام موجود دی زده کتې دی لاړ میاشتې سفر یې وکړي چا نه تپوس وکړه پلانی کس کم ځای دی هغه ځای دی ورغی پسې دی پټي کې لګیا دی یو اس ته او د اس در خواله نه راځي دره جولې داسې کړه او د اس یې داسې شلنګوله نو د اس خیال دا و چې دی کې ورسره سره خوراک سري چې راغی شونډه کې ښکته ګدرې سټه ونیو امام بخاري رحم الله روان شو وی زره داسې دوکواز نه رواج چرته هون عالم دی معلوم دوکه راکولی شي ما ته ومولی شي دا د نبي علیه السلام حدیث ته او دروغ راته ومولی شي ځکه یو حیوان سره یې دوکه وکړه
پرې وجه بچو ته قطعا د دروغ درس شرطه مه ورکوئ پرې کې بالکل ګزاره مه کوئ انشاءالله دنیا کې ته بیا وینې چې ستا بچي خواله د رب کائنات امدادونه څنګه راځي